ور یاد شي. نو په دې وجه دا جنازو کې شرکت چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې شپږ یا 15 یا 9 مختلف حدیثونو کې مختلف الفاظ دي حقونه ذکر کړي دي. یو پکې دا دی چې کله یو مسلمان مړ شي کاغه نارینه دی او که زنانه دی دا بل مسلمان به داغه په جنازې کې شرکت کوي داغه جنازې له به کټ له به اوږه ورکوي راځي به ورسره وروسته به پسې ځي. نو دا نن چې زمونږ کومه جنازې کې شرکت کوو دا جنازه د یو شهید رور مور وه. نو په دې وجه باندې زه به یو حدیث او یو آیت کریمه چې دی نو د شهید په حوالې باندې ویم بیا به ورپسې اخوا نورې خبرې چې کومې وخت وبه وکړو انشاءالله. الله هم بخښه د دې یو بچی او خالد په نوم باندې او هغه د کشمیر په جهاد کې شریک شو. حزب المجاهدین سره جهاد کې شریک وو او ولټې په کشمیر کې شهید شو. زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې کوم سړی د کافرو د لاسه شهید شي دې ته د الله د لارې شهید وایي او چې په خپل منځ کې چېرته په بیمارو باندې مړ شي نو په هغې کې هم څه حالتونه داسې دي چې سړی د بل د لاسه قتل شي دا شهید یې چې سړی کندې ته وغورځېږي او مړ شي دا شهید یې چې په سړي اچانک داسې بیماري راشي چې ناقابل برداشت ده نو هغه بیماری والا دی هغه شهید یې او دغه شان یو هغه دی چې کم په د پاسه پسه شی راشي یعنی کمر پې راشي هغه شهید یې دغه شانې چې کم څوک وسوځي هغه شهید دي تقریبا 11-12 پورې 14 پورې دا نومونه ذکر دي چې دا شهیدان دي. نو موږ چې کله دې جنازې کې شرکت کوو نو زمونږ دا مور یو خو د شهید مور وه. نو په دې بنیاد باندې د شهادت په فضیلتونو کې یو فضیلت دا دی چې الله تعالی به شهید لا د خپلو اویاو رشته دارانو د سپارش دغه ورکوي د اجازت به ول ورکوي چې اویا کسان ځان سپوز. زموږ د الله نه امید دی چې اول دې د الله تعالی د هغه دعا کوو چې الله د هغه شهادت قبول کړي او دویمه دا دعا کوو چې الله تعالی دې د هغه په سفارش کې د خپله مور راولي. خو دویم طرف ته دا ده چې په خپله باندې هم دا مور چې ده نو یو لویې سانحې سره مخامخ شوی وه. الله تعالی ور باندې داسې وخت کې د دنیا نه رخصت کړه چې په آخري عمر کې او په آخري عمر کې بیا داسې چې د اور د لاسه چې کوم دی نو هغې ته مرګ راغی نو دا ځان له شهادت مرګ دی. حضرت عمر به دعا کوله رضی الله عنه وی الله ماله شهادت راکړه او په مدینه کې راکړه. دوی قصه کوي وی موږ به ورته حیران وو چې شهادت هم غواړي او په مدینه کې هم غواړي شهادت هم غواړي او په کټ کې غواړي. نو چې بیا کله د ما پلار یا نور صحابه وي چې زمونږ حضرت عمر فاروق د یو مجوسي د لاسه شهید شو وی موږ ته پته ولګېده چې د حضرت عمر دعا بې ځایه نه وه د رسول الله د منبر خواته ورته شهادت میلاو شو. په دې خاطر باندې الله وبخه شهید ته هر څه الله تعالی معاف کوي. د دې وجه نه د هغه دعاګانې هم پاکي نو هغه به په سنګرونو کې په محاذونو کې به د خپلې مور پلار او د رشته دارانو دپاره دعاګانې کړې وې. نو الله تبارک وتعالی نه موږ دعا کوو چې الله تعالی هغه دعاګانې ټولې د دې په حق کې قبولې منظورې کړي. دویمه خبر دا ده الله وبخه حضرت عمر رضی الله عنه یو ځلې په خپل مسجد نبوي کې د رسول الله په جماعت کې صلی الله علیه وسلم جماعت کې اودس کوو نو څه خلک رالل نو تپوس یې وکړه دا څوک دی ویل دا د یمن نه رالل. د حضرت عمر حکومت دی رضی الله عنه په هغه وخت کې ابوبکر وفات شوی دی رسول الله د دنیا نه تللی دی صلی الله علیه وسلم. تپوس یې وکړو ورته وی صاحبه د کوم ځای میلمانو د کوم ځای هغه ورته وی مونږ د یمن نه راغلي وو. ویل ښه د یمن نه راغلي وی په تاسو کې د مراد قبیلې خلک شته ویلا ویل بیا خو به د پکې اویس نوم یې هلک به در پکې ویلا اویس زه یم که نه. نو ویل ښه بیا ته ماته یو 2 خبرې وکړه چې ستا په دې بدن چېرته برګی مرض راغلی ویلا او برګی مرض راغلی نو ویل برګی مرض خو بیرته نه جوړېږي خو ستا مرض جوړ شوی دی رښتیا هغه ویلاو جوړ شوی دی لږ ټاکې پکې پاتې دی نور جوړ شوی دی. ویل ښه دا راته ووایه ته د مور پلار ډېر زیات تابعدار وې او د مور پلار د ډېر خدمت کړی دی او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه مې اورېدلي و نو ستا مور پلار شته که نشته. نو څه خلک یې داسې روایت کوي چې مور یې خدمت که د مور خدمت یې کو نو چې مور یې مړه شوه بیا مدینې ته راغی. خو ما چې کوم کتاب کتو نو په هغې کې لیکلي وو چې هغه ورته وي چې او مور مې ژوندی ده خدمت یې کوم مور مې ژوندی ده. نو ولې نه راغلی نو دا د رسول الله په دور کې مسلمان شوی دا اویس خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات له نه راغلی. وجه یې څه وه؟ وجه دا وه چې د مور خدمت یې کو مور یې په آخري عمر کې وه پلار یې آخري عمر کې و نو خدمت یې کو ورله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحي په ذریعه معلومه شوې وه چې هغه مسلمان په یمن کې یو هلک دی ځوان هلک دی مسلمان شوی دی خو لا تر اوسه پورې مدینې ته هجرت نه دی کړی نه دی راغلی ځکه چې د مور پلار خدمت کوي. نو حضرت عمر ورته وویې وی را دې خوا شه او ما ته دعا وکړه.
هغه وی ته صحابي د الله د پیغمبر ملګری ته زبر ته دعا کوم که ته به راته دعا کې نو هغه ورته وی ته راته ځکه دعا وکړه چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې اویس په نوم یو هلک به راځي د قیس قبیلې به د مراد قبیلې به او دا به د یمن نه راځي خو چې کله م راغی نو ځان له به ترې دعا وغواړي ځکه چې د مور و پلار ډېر تابعدار بچی دی نو ما ته دعا وکړه نو قیس ورته ولګېدو دعا یې ورته وکړه نو دا قصې ته سوچ وکړې دا قصه د رسول الله د ملګرو ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی صحابي خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ده او هغه حضرت عمر دعا غواړي د چا نه د اویس نه پس ته وجه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې دا د مور و پلار ډېر تابعدار دی او کوم سړی چې د مور او د پلار تابعداري نو الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي چې وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه د الله دا فیصله ده چې عبادت به د الله نه او الله بل چاته نه کوي او دویمه فیصله دا ده چې وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان سلوک کوي نو الله مو بخا دا مور د پدې وجه باندې ما د مور خبره وکړه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی وی رسول الله ته خو د مور او پلار د خدمت دونه فضایل بیانې جنازه خو مخکې نه کوي ته خو د مور او پلار دومره فضیلتونه بیان مال مروله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ته خو د مور او پلار ډېر فضیلتونه بیانې خدا راته ووایه چې د ما مور خو مړه ده نو زه به څنګه عبادت وکړم نو هغه ورته ویل ترور دې شته ویل او د ترور خدمت کوه ویل چې ترور خو خدمت کې نو دا داسې دی لکه ته چې د مور خدمت کې یو بل تن ورته وی د الله پیغمبر د ما پلار خو نشته زه د پلار څنګه دغه وکړم خدمت وکړم دا ثوابونه څنګه حاصل کړم هغه ورته وی د پلار دی چرته رونه ماماګان کلیوال دوستان شته ویلاو نو ویل د هغې سره تعلق ساته چې ستا د پلار د چا سره تعلق و د چا سره به ګرځېدو د چا سره به منډه ترله واله کوم ځای کې به کېناستو پاسېدو نو بس هغه ملګرو سره تعلق ساته دا داسې دی دا به ستا د پلار د خوشحالۍ سبب ګرځېږي او پلار له ورې پې الله اجر ورکوي په دې بنیاد باندې الله وبخه یو صاحب د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د الله رسوله وی په ما باندې په پدې مور او پلار کې د چا حق ډېری ځکه دې په آیت کې خو داسې راځي چې وبالوالدین احسانا د دواړو مور او پلار سره به احسان کوئ نو د کم یو زما د من احقو بصحابتي زما د ملګرتیا زما د تعلق زما د خدمت زیات مستحق کم یو دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مور دی ده که نه نو هغه ویل د هغې نه بیا ویل مور دی ویل بیا ویل مور دی ویل بیا ویل پلار دی نو بعضې خلک وایي د مور د خدمت د بدلې درې ځل دی او یو ځل د پلار دی نو بیا یې علما تشریح کوي یو خو دا چې دا خلک د زنانه ولاړولې دغه نه ورکوي دا توجه نه ورکوي نو چې نه ورکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره تاکیدا درې ځله هغه ته وویله او څوک وایي نه د دې مطلب دا دی چې دا مور د بچي سره ډېر زیات دغه کوي پلار خو چې کوم دی نو هغه د هغه د رزق او د روزۍ دا تنظام ډېر زیات فکر د برایټ فیوچر فکر ورته رهي خو دې مور چې دی نو دا په ګډم ساتلی یو حق یې دا و دویم حق یې دا و چې بیا وله شوده ورکړي او دریم حق یې دا و چې اوس په دنیا کې د هغې د لویولو تربیت یې کړی دی نو چې تربیت یې کړی دی نو د دې حقونه درې شو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس وایي چې زما زیات حقدار څوک دی نو هغه ورته وایي مور دی بیا مور دی بیا مور دی او په درېیم ځل یې ورته وایي پلار دی بعضې ملګري داسې ووایي چې یاره د پلار خو پکې مرتبه کمه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه د یو د بل نه مرتبه کمه نه ده د پلار متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د جنت غټه دروازه ده مین ګیټ چې ورته وایي نو چې مین ګیټ یو ملګري بل ته وی چې د مور خدمت دومره دی بیا خو د پلار څه پاتې نه شو نو هغه ورته وی چې ګیټ ته کولاو نه شي نو بار جنت ته به ننوځي څنګه نو په دې بنیاد باندې که مور ده او که پلار دی د الله حکم دا دی چې وبالوالدین احسانا د خپل مور او د پلار سره به د احسان سلوک کوئ په دې وخت کې زه د مور او پلار سره د احسان یو دو عام د معاشرې کې چې کومې کمزوریانې دي د هغې په حواله باندې به خبره وکړم بیا به خبره ختمه انشاءالله زمونږ عام تصور دا دی چې د مور او پلار خدمت دا دی چې د مور سره کار مه لره او د پلار سره کار مه لره مونږ اکثر وایو یاره پلار مې قاریږي او مور مې چې کوم دی خیرې کوي نو د هغې د وجې نه د مور خواله نه ورځو د پلار خواله نه ورځو د هغې د وجې نه د مور او د بچي په منځ کې بوت پیدا شي د پلار او د زوی په منځ کې د لوڼو په منځ کې بوت پیدا شي د هغې د وجې نه اکثر بیا د یو بل سره خفګانونه جوړ شي ما لا بل ورځ یو هلک راغی ما ته وی مولوي صاحب وی زما سره د لوڼو حق شته که نه ما ویل څه حق ویل ما پیسې ګټلې دي اوس مې پلار وایي چې نیمې به یې ورسره ځکه چې یو ته یو هغه دی هغه له به ترې ورکوې نو مال دا پیسې خو دې د پلار دي ګټلې تا دي خو دا دې د پلار دي ویل څنګه د پلار مې دي نو ما ورته ویې د پیغمبر علیه السلام خواله یو سړی راغی هغه ورته ډېره ناشنا قصه وکړه خبره ورته کوله پیغمبر علیه السلام ورته خبره مه کوه هغه څه ووایه چې ته په دې لارې را روان وې په دې زړه کې دي یو شعرونه دې ویلي والله ما ته راورسول هغه شعرونه ووایه نو شعرونه چې وویلو نو هغه شعرونو کې داسې مضمون و زه تاسو ته هغه مضمون ویم یاره چې ویل وړوکی و پیدا شه نو ما پې خوشحالي وکړه ما چې بیا لږ غټ شو نو بیا مې د هغه د سنتو انتظام کو بیا چې لږ غټ شو د دغه انتظام مې کو د تعلیم او د تربیت انتظام مې کو
بیا چې له غټ شو د هغې د واده انتظام مې کو وی ما وی چې دا به غټ شي زما به سهاره جوړه شي وی زه څه خبر وم چې دا به زما دپاره درد سر جوړېږي ما ته به وایي چې ته ټیک وې ته غلطه وې ته دا غلطه کې ته دا غلطه کې نو وی بس الله ته مې دغه فریاد کو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هلک داسې راونیو وی زه بچیا انت و مالک لابیکا ته او ستا دا ټول مال دا ستا د پلار دی نو چې ستا د پلار دی ستا پکې اختیار نشته نو ما ته هغه سړی هوښیار و چې حج عمرې کړی و سعودي کې پاتې شوی نو ما ته وی چې مولوي صاحب اوس خو د ما څه خبرې نه کوي زه ورسره څنګه خبرې وکړم مې لاړ شه او ځان پسې مګا ویل هغه کنځلې کوي ملچات یې کوي ویل زما مورم یادوي ښځه مې یادوي مې ستا مور یې ښځه ده او ستا ښځه انګور ده نو که کوي نو کوي به که نه ویل وهل وبه مې وهي ملکوې وهلې نو په وړوکوالي ویلی اوس به دې مو وایي ویل بیا به چې کوم دی نو نور به قار شي ویل که نور قار شو ته ورته ډېر وخانده او ډېر خدمت یې وکړه بار بار ورله ورشه نو په دې وجه باندې خدای وبخه د موږ او ستاسو په دې معاشرې کې د دې هلکانو د دې ځوانانو د خپل مور پلار سره دا سلوک دی نو دا سلوک چې دی دا لرې کول پکار دی د مور او د پلار خفه کېږي په دې چې ته ولې توجه نه ورکې مور او پلار په دې نه خوشحالېږي چې ته ولې 100 روپۍ ورکې مور او پلار په دې نه خوشحالېږي چې ته په خوا کې غلی کښېنې مور او پلار په دې خوشحالېږي چې ته ورسره لوبې وکړې مور او پلار په دې خوشحالېږي چې ته د هغه خبرې سره خپله خبره شامل کړې مور او پلار په دې خوشحالېږي چې ته خپلې پیسې وګټې اوس بېګا ماسخوتن درته راونه وروسته یو کلي ته تللی وم بیمار تپوس مې کو نو ما ته وی چې یار دا پلانی حاجي صاحب ډېر زیات ښکارېږي نو بل ورته ووې ویل بچو سره یې ورانه ده نو ما ورته ویل ولې ورانه ده ویل یاره 1500 ریاله بچي ټول په سعودي کې دي ویل 1500 ریاله په یو تن ښودي چې دا به راکوئ نو بل ما ته ووې وی مولوي صاحب ویل دا ټیک وایي خو لږ پکې غلطېږي مال سل غلطېږي ویل دا پلار ډېر هوښیار دی ویل دا لکه په خپله پیسې کمې ګټلي خو په دې بچو پیسې ګټل غواړي نو څنګه یې پې غواړي ویل د هغه نه 1500 راغواړي د هغه نه 1500 راغواړي د هغه نه راغواړي وایي د هغه نه خو راغواړي خو پټې بیا دی چې ږدي نو د اخې هلک د ښځې سره ږدي چې کوم هلک رالېږلي هغه د هغه ښځې ته وایي چې دا کېده وه نو ما ورته ووایم دا چې که فرض که مړ شي نو خو دا پیسې خو بیا د دې بچو دي نو دا د پلار چې د دې بچو نه راوغوښتې او ځان سره یې کېښودې خو د دې بچي دپاره یې کېښودې نو دا بچي چې د مور او پلار سره کله ګپ لګوي کوم ورسره خوا کې کښېني کله یې خدمت وکړي نو دا د مور او پلار د خوشحالۍ سبب وګرځېږي یو خبره مې د مور او پلار د خدمت په حوالې باندې دا وویله دویمه خبره د مور او د پلار د خدمت په حوالې باندې حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه بادشاه دی د مسلمانانو نو هغه ته یو کس راغی بوډا سړی و صحابي نه و تابعي و د یمن نه راغلی و مهاجر و په مدینې کې آباد شوی و یو باغ یې ځان له اخیستی و مالدار و خو زوی یو و رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه جهاد له تله د جهاد فضیلت یې چې واورېدو هغه ایسته روان شو ویل ځم جهاد له ځم پلار مور یې ورته ویل مه ځه خو هغه ویل نه جهاد له ځمه د رسول الله حکم دی د الله حکم دی د رسول الله سنت دي ځم به نو هغې وله اجازت ورکړو ویل اجازت راله راکړه ځکه بچي له اجازت یې ورکړو چې بچی لاړو نو په باغ کې یا پلار او مور ناسو بره دا مرغۍ رالې دا مرغۍ پړقېدې رسې نو دې مرغو د یو بل سره نیول او پرېښودل کول نو دا پلار یې په ژړا شو مور یې ورته ویلې وی چې زمونږ دا بچی هم دلته داسې وی مونږ کله ښکلولی کله هم چې کوم دی راپرځولی کله ورته قارېدلی کله دا چې کوم دی مونږ ته قارېدلی دغه شان خوند به ترې مونږ هم اخیستی وی نو مور یې ورته وی داسې ګرانه خو نه ده چې د مسلمانانو خلیفه له لاړ شو نو د حضرت عمر خواله چې رال رضی الله عنهم نو حضرت عمر ورته وی حضرت عمر ته وی زمونږ بچی مونږ ته واپس کا یو ځلې راوله چې مونږ سره لږ لوبې وکړو بیا بیا ورته جهاد له دې لاړ شي حضرت عمر پوه شو د مور او پلاره په خپل هم پلارو نو د مور او د پلار هغه د درد یې محسوس کو نو جواب یې ولېږو د جیش هغه کمانډر ته ورته یې وویل چې دا کس بېرته راولېږه چې راویلېږه نو بیا یې هغه پټ کړو هغه مور او پلار یې ور راوغوښت چې مور او پلار یې ورله راوغوښتل نو تپوس یې ترې وکړو تپوس یې ترې وکړو چې تاسو له خپل بچي نه څه څیز ډېره ښه متاثر یې چې تاسو دا بچی دومره خوښ دی وایي زمونږ بچي به مونږ له خپل شوده به یې مونږ له راوړل هغه وخت کې شوده خوراک او کجوره خوراک د ټول نه ښه خوراک و وایي چې شوده به یې راوړو چې مونږ به نه وڅکلي بچو له به هم نه ورکول نو هغه ویل ښه چې زه دله هغه تحفه راوړم نو حضرت عمر هغې هلک ته وویل لاړ چې هغه پلانۍ وخو راولوشه او د هغې شودې چې راوړه پټ ویل ته مه راځه په بل خادم یې ورته پیش کړه هغه چې ښځه په ژړا شوه ښځې ورته په ژړا شوه نو حضرت عمر ترې تپوس کوي ولې وایي ځکه مې وژړل چې د دې شودو نه زما د بچي د لاسو بي راځي ویل څنګه دې بي راځي وایي دا زما د بچي دا طریقه وه چې ده به کله شوده را لوشل نو هغه به دا لوشلو د په ټیم کې دغه باندې پرې تیلو باندې به یې اوبه ور وشیندلې بیا به یې چې کله راتلو دغه کول د اولنۍ به یې لرې کړه او نور به یې موږ له صفا راغېستل نن دا شوده بالکل اقه شانې دي حضرت عمر ورته زوی راوویستو ویل دا دی بچی دغه ځانه مې دله راوستی دی زما مطلب دا دی چې دا مور او د پلار د بچي سره دومره مینه ساتي خو بچی وایي ګنې که زما دا مور یا زما دا پلار دا زما سره زیاتی کوي یا رابلې خوښ دی یا رې بل له ترجیح ورکوي نو په دې وجه باندې الله وبخه
دویمه خبره مې دا کوله چې د خپلو بچو په منځ کې پلارانو ته حکم دی چې تاسو د عدل او د انصاف خبره کوئ خو بچو ته وایي په هر صورت کې د مور او د پلار خدمت چې دی د هغې نه ډډه مه کوئ او د هغې د خدمت یوازې روپۍ پیسې نه دي بلکې د هغې خدمت د هغې د خوشحالولو مختلف ذرایع دي دعا به کوو چې الله تعالی موږ ټول له د دې د مور او پلار د خدمت توفیق راکړي او که زموږ مور او پلار وفات دي د هغې ټولو دپاره به دعا کوو چې الله تعالی د هغې مغفرت وکړي او درجات یې بلند کړي د دې مور دپاره به دعا کوو چې الله تعالی ته مغفرت وکړه خطاګانې تقصیرات یې معاف کړه سخت سفر پرې را روان دی او ورته اسان کړه ربه چې کومې دعاګانې اوس کېږي بیا به کېږي بیا به ورته اولاد کړي الله هغه ټولې دعاګانې د هغې په حق کې قبولې کړه او چې کومې دعاګانې قبولې کړي الله زموږ د ټولو مسلمانانو مړو په کیسه وکړي او زموږ چې څومره ژوندي خلک دلته ناست یو الله زموږ خاتمه د کامل ایمان سره وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه